السلام علیکم ډیر ویورز دا زموږ سره د چپټر نمبر 7 انګلیش کلاس پیپ ته دا غي چپټر نمبر 7 دا غي ګرامر سیکشن موږ سٹارټ کړو دا زموږ سره دویمه ویډیو ده د چپټر نمبر 7 په باره کې او لږ ډسکشن چې دی کېدای شي په چپټر نمبر 8 کې هم موږ وکړو ټیک شو اولنی نمبر زموږ سره راځي فول سټاپ چې دی اول موږ پیژنو چې فول سټاپ وایي څه ته نو دې نښې ته موږ فول سټاپ وایو ټیک شو بل زموږ سره د دې استعمال چې دی وایي از یوز at the end of declarative sentence دا به موږ د ډیکلریټیو سنټنس په اخره کې فول سټاپ بلګو لکه یو سنټنس دی موږ سره انټراګیټیو نیگیټیو نه دی ټیک شو نو د هغه په اثر کې چې دی نو دا به موږ فول سټاپ لګو لکه په دې کې موږ څه فول سټاپ لګولای دی بل زموږ سره راځي کوېسچن مارک چې دی هغه موږ وایو د نښې ته موږ کوېسچن مارک وایو ټیک شو وای از یوز at the end of question دا هر یو کوېسچن په اخره کې به څه دی نو دا موږ دا مارک چې دی به لګو ټیک شو کوېسچن مارک به لګو بل زموږ سره راځي دې ته موږ پنکچویشن وایو بل پنکچویشن چې دی هغه موږ سره ایکسکلیمیشن مارکس دی ایکسکلیمیشن مارک چې دی نو دا نښه چې دی نو دې ته موږ ایکسکلیمیشن مارک وایو او دا موږ ته ښیي از یوز ټو شو سترانګ فیلینګ اور ایموشن دا موږ ته سترانګ فیلینګ یا ایموشن ښیي ټیک شو چې سترانګ فیلینګ یا ایموشن موږ په یو سنټنس کې یوز کو دا غیر وروسته چې دی نو موږ به ایکسکلیمیشن مارک چې دی هغه به ورکو ټیک شو بل موږ سره راځي هایفن چې دی هغه دا زموږ سره دا نښه چې دا د فول سټاپ نه سیوا لیکو چې اوږده ونته نښه ده دې ته موږ هایفن وایو هایفن از یوز ټو جاین ټو اور مور ورډ لکه دوه ورډز دی هغه موږ رايوځای کوو لکه قید اعظم موږ لیکو لکه قید اعظم ټیک شو نو په دې کې دوه ورډز دي یا درې ورډز دي دا موږ رايوځای کوو په دغه ټایم کې به موږ څه شي هایفن به موږ یوز کوو دا زموږ سره څلور پنکچویشن یو فول سټاپ یو کوېسچن مارک یو ایکسکلیمیشن مارک یو هایفن او د هغې یوز ټیک شو بل زموږ سره راځي واول کین بي شارټ or long sound ټیک شو واول چې دا به زموږ سره شارټ او یا لانګ ساوند وي د لانګ ساوند واول از held longer in pronunciation ټیک شو کچري لانګ ساوند واویلی نو اب موږ لیکو ټی راکاږو ونته longer به هډ کو ټیک شو دین د شارټ ساوند واول ټیک بل زموږ سره راځي الفابیټیکل آرډر وی یوز الفابیټیکل آرډر ټو لوکیټ ورډ اینڈ ډکشنری په ډکشنری کې به موږ ورډ چې دی هغه به لوکیټ کوو په څه شي په الفابیټیکل آرډر باندې به معلومو if two or more word begin with the same letter چې کله دوه ورډ چې دی هغه د سیم لیټر نه سٹارټ کیږي وي arrange them according to the second نو بیا موږ سیکنډ لفظ لزو ټیک شو لکه اوس ا په اوله کې په دواړو کې راځي نو موږ به دویم لفظ لزو سیکنډ ورډ چې دی هغه به موږ یوز کوو F2 که دوه ورډز چې دی هغه یو شان دي لکه اوس موږ به دې کې ا بي دي دا موږ دغه کوو فایند کوو او دا چې دی ارینج کوو او دا دواړه یو شان دي نو موږ به بیا زو کم طرف ته F2 or more word begin with same letter نو موږ به بیا په نیکست دغه چې دی یا تھرد لا یا فورث لا یا دغه لیول لا یا دغه ورډ لا بزو لکه اوس A B C درې واړه پکې یو شان نالو ټیک شو نو په دې کې بیا به زموږ سره A راځي یا B راځي ټیک شو A B راغی نو دا درې وړ خو په دې کې یو شان دي خو دا اخیری څلورم وړ چې دی نو دا به موږ په الفابیټیکل آرډر کې لیکو A به زموږ سره اول راځي او B به بیا وروسته راځي ټیک شو بل زموږ سره راځي ورډ مینینګ چې دی اولنی زموږ سره دی ایډوایس موږ وایو ګایډنس ته ریګولیشن چې دی موږ رولز ته وایو بل ریالایز چې دی انډرسټینډ ته وایو پریمایز پریس چې دی هغه موږ څه ته وایي اډمیر هانیسټي یا آنیسټي چې دی هغه موږ ټروثفولنس ته وایو ټیک شو نو دا زموږ سره ورډ مینینګ و ټیک شو بل راځي زموږ سره when two adjective are used together to describe a noun they are sometime called pair adjective وایي کله چې دوه adjective په at a time راشي د یو noun دپاره دوه adjective په یو ټایم باندې راشي نو هغې ته موږ څه شی وایو pair adjective ورته وایو فار ایگزامپل hug big یا ټینی سمال دا دواړه چې دي نو دا زموږ سره پیر ایڈجیکټیو دي ټیک شو په دې کې زموږ سره برایټ شایني دا دواړه چې دي دا موږ د څه دپاره د ډے دپاره یوز شوي دي دواړه د یو ناون دپاره ایټ ا ټایم یوز شوي دي نو دې ته موږ پیر ایڈجیکټیو ورته وایو یا بیوټیفول لولی چې دی نو دا سینري دپاره یوز شوي دي نو یا د مری دپاره یوز شوي دي نو دا چې دی نو دا موږ وایو چې دې ته موږ فیر ایڈجیکټیو وایو یا ایکسایټینګ او ټریلینګ دا دواړه چې دي نو دا دواړه یوز شوي دي اټ ا ټایم نو په دې چې په یو ټایم باندې دوه ایډجیکټیو د سنګل ناون دپاره یوز شي نو هغې ته موږ پیر ایډجیکټیو ورته وایو ټیک شو بل راځي موږ سره پرسنل آر پوزیسیو پروناون پرسنل یا پوزیسیو پروناون به موږ څه ته وایو ټیک شو وایي دس از مای بیډ دا مای لفظ چې دی نو دا مای چې دی دا د څه دپاره راغی د پرسنل دپاره او ماین چې دی دا پوزیشن دپاره
بل یور چې دی نو دا هم څه شی دی پرسنل او یورز چې دی نو دا پوزیشن شو کوي پوزیسیو پروناون دا چې دی نو دا پرسنل نه دا هر چې دی هرس دا چې دی زموږ سره پوزیسیو پروناون دی دیر چې دی نو دا زموږ سره او یا دیرز چې دی نو دا زموږ سره پوزیسیو پروناون هایز چې دی دا پرسنل نه او هیز چې دی نو دا زموږ سره پوزیسیو پروناون کچر دي سي کوېسچن ناشي دا سي تاسو کې چې this is his pencil box this is his په دې کې زموږ سره پرسنل پروناون کم یو دی پوزیسیو پروناون کم یو دی په دې کې په دواړه چې دی نو هغه زموږ سره سیمي هغه زموږ سره هیز دی ټیک شو یا زموږ له دا یو سنټنس راکړي چې په دې کې پرسنل کم یو دی پوزیسیو کم یو دی یا زموږ نه یو تاسو کې نو دا قصې به موږ ورته شو کو چې دا یو پکې پرسنل دی دا پکې پوزیسیو پروناون دی په لاس سنټنس کې زموږ سره اور چې دی دا زموږ سره پرسنل اور مینلی زیاده تر چې دی نو زموږ سره د پوزیسیو پروناون سره اس یوز کیږي ټیک شو لکه په دې کې تاسو وګورئ د دې سره اس یوز شوی د دې سره د دې سره یا د دې سره زموږ سره اس یوز شوی او د پرسنل پروناون سره هیز چې دی دا اس چې دی نو هغه نه یوز شوی ټیک شو نو دغه ته موږ پرسنل پوزیسیو پروناون وایو دا د پروناون څه دي قسمونه دي بل زموږ سره راځي preposition of time is a preposition that discuss preposition of time چې دی نو دا زموږ سره هغه preposition چې کوم specific time period چې دی نو هغه ډیسکس کوي یا د actual time of something take place کوم کار چې شوی دی دا غي actual time چې دی نو هغه بیا زموږ سره څوک preposition of time چې دی هغه به څه کوي ډیسکس کوي به لکه موږ وایو چې in front of دا زموږ سره preposition of position دی ټیک شو preposition of time چې دی هغه په بل سلاید کې دی in front of چې دی نو دا چې دی دا زموږ سره preposition of position دی د یو سیز مخې ته ټیک شو the teacher stand in front of the class د کلاس مخې ته ټیک شو یا behind چې دی موږ شاته وایو ټیک شو the cat is sitting behind the sofa یا next to ورپسې the bank is next to the hotel ټیک شو نو دا درې چې دي دا درې قسمه چې دي دا زموږ سره preposition of position دا موږ ته شو کوي د noun یا د pronoun چې دي دا غي position چې دا په کمزي کې دی ټیک شو بل زموږ سره preposition of time راځي preposition of time چې دی زموږ سره in the at the on the ټیک شو I get off late in the morning ټیک شو نه ان چې دی یا at noon یا موږ وایو چې on Sunday نو دا موږ سره څه ورځې وخوا یا ټایم وخوا یا سحر یا ماښام نو دا ان چې دی دا موږ د مارنینګ د پاره یوز کړی دی نو د هم زموږ سره preposition of time شو کو د at چې دی نو د هم زموږ سره time او on چې دی نو هم زموږ سره preposition of time چې دی هغه یوز نغه شو کو ټیک شو بل زموږ سره راځي adverb of manner we tell us how someone does something we preposition of manner به موږ ته ښیي چې یاره کوم یو کس څه وکړه how something does something یو کس دی هغه څنګه څه وکړه or how something happen یا یو کار څنګه وشو ټیک شو یا یو کار څنګه وشو یا یو کس چې دی هغه یو کار څنګه وکړو یا په خپل یو کار څنګه وشو دی usually come after the main verb دا adverb of manner چې دی نو دا زموږ سره د main verb نه وروسته چې دی نو هغه راځي لکه موږ وایو چې he swam well چې دی نو دا زموږ سره adverb of manner دی دا چې he چې دی نو د swimming وکړو خو څنګه یې وکړو well صحیح اچھا سویمینګ چې هغه وکړو he run quickly هغه خو منډه واله خو څنګه یې واله quickly ټیک شو she spoke in a friendly way په کوم طریقه باندې هغه سپوکینګ وکړو لکه خبره وکړه خو په کومه طریقه وکړه نو هغه په فرندلی وی باندې هغه خبره وکړه ټیک شو دا زموږ سره څه شي دا adverb of manner ټیک شو نیکسٹ ویډیو چې دا هغه زموږ سره د چپټر نمبر 8 نه سٹارټ کیږي زموږ سره اوسئ د الله په امان